نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، عزتمندو حاضرینو مسلمانانو، ډیره زمانه پس تاسو په دې جماعت کې زنن تاسو ته او د ډېرې بیماری او د ډېرو اخراجاتو د برداشت کولو نه پس الله توفیق راکړو چې تاسو په دې خوشحالتیا په دې مجلس کې حاضر شئ. دویم، زما ورور شمس الحق حنیف سے چې کوم کارنامه کړې ده ډېره قابل قدر ده او ډېره د احترام او د مبارکبادۍ حق لري چې موږ د هغې مبارکباد وکړو. زمونږ په نسبت دا عمر کم، خو الله ولا پوهه ښه زیاته ورکړې ده، ښه مهارت یې ورکړی دی. زه سوار ته تللی وم، پخوانۍ خبره مارتون مولانا زما استاد او زه د امام بخاري رحمت الله علیه غوندې خبره کوم. امام بخاري رحمه الله وایي چې ما د علي المدیني په مجلس کې چې کینم نو ما ته ځان سپک ښکاره شي، او د بل استاد په مخ کې چېرته کېناستلی یم نو ما ته ځان سپک نه دی ښکاره شي. زه د هغې په طبع دا وایم چې مولانا د مارتون زما په نس باندې داسې و چې د هغه په مخ کې به زه کېناستم نو ما ته به ځان سپک ښکاره کېده، او ما ډېر استادان لیدلي دي، خو د هغې په مخ کې ما ته ځان سپک نه دی ښکاره شي. کوم استاد چې په کومه ځای پوهېږي په هغې زه هم پوهېږم. دا د الله احسان دی، داسې نه چې په دې وخت کې پوهېږم، طالب بیرې په زمانه کې پوهېږم. الحمدلله مولانا زموږ استاد 3 میاشتې ما ورسره ایستلي، خیالي مې ته ویله نو یو هفته مې د سبق وویلي، ما یې جي که دا سبق هم دغسې نو زه خو یې نور نه ویم دغسې دی نو کتاب مې پرې خو مارتون مولي صاحب چې و نو ما وجدان ته کتل نو ما به وی چې د ده په مخ کې خو زه هغه وړوکی چڼی یم. یو خبره پکې داسې راغله چې زه لاړم او سوات ملاقات مارتون مولانا ناست دی او په ما باندې پټ پټ اعتراضونه هم کوي چې ته ډېر نه راځې، مطلب دا دی مولانا نقیب احمد صاحب راځي او ته ډېر نه راځې. او هغه چې د ابن تیمیه د کلام نه د کتابونو نه اقتباسات راغونډ کړي او هغه زما په مخ کې وړاندې کړي او زه پرې دستخط وکړم. نو زه په دې نه یم خفه چې مولانا نقیب احمد ته نقیب احمد ولي وایي کشر سړی دی، هغه شاګرد دی. خو زه په دې خفه وم چې امام ابن تیمیه زما باندې ډېر لوی ظلم، اگر چې په ټول مصرف زما اتفاق هم نه وي. ښه لوی عالم دی، ښه حافظ دی، ښه محدث دی. ابن کثیر ته وایي مسند احمد یاد، ابن قیم ته یاد، ابن تیمیه ته یاد. 40,000 احادیث پکې دي، شپږ جلد غټ دی چا خیالي نه ډېر. خو د هغه په باره کې وي چې ابن تیمیه زه د توسل د ذات قایل یم، د پیغمبر توسل کوه په اتباع په تابعدارۍ سره. خو دا خبره د پیغمبر ذات وسیله دی، نو داسې دا د معنی او د هغې خبرې نو ما څه خبرې وکړې. زما استاد چې و نو شاه انور شاه صاحب ډېر زیاته وایي شاه صاحب داسې وي، مې شاه صاحب داسې نه دي ویلي، شاه صاحب داسې وي. د هغه په مخکې مو خبرې کولی شو. نو مولانا صاحب وایي چې یاره په دې بحث نه کوو، خو که د دې اسمان ته وخېږي که نه خدا مشه. نو زه په دغې خبره ډېر خوشحاله یم چې که اسمان ته وخېږم د هغه شاګرد یم. وایي ما که څه کمالات حاصل کړي د هغه نه دي کړي. زه په استادانو کې د هغه قابل قدر ګڼم، د هغه په سبق پوه شوی یم، د هغه په سبق مې 40 زده کړي. نو زه څه ویلی نه شم،
خو شمس الحق حنی پوچه شي که اسمان ته وایي زما شاګرد دی دا یو کال نه دی د کال خبره پوه شوې نو زه په دې ډېر خوشحاله او دویمه خبره تاسو ته د هغې معلومات درکړی شو نو دا هم یاد لره چې امام بخاري رحمت الله علیه وایي پیغمبر خدا له ټولې ژبې ورته حال زما ورسره اتفاق نشته هغه یو دوه امثال پیش کړي دي یو یې د حبشې نه اخیستی دی یو د پارسۍ نه اخیستی دی او دا یې آیات پیش کوي اختلاف السنتکم و الوانکم دا الله نعمتونه چې ژبې ستاسو بدل دي دا نعمت نو پیغمبر له ورتلې ټول خو دې سره زما اتفاق نشته دی چې پیغمبر له ټوله ژبې او دا لازم نه چې پیغمبر ته د یو ژبې یو ټکی دوه ورځي نو د هغې مطلب دا شو چې هغه له ټوله ژبه ورځي زید بن ثابت ته وایي زیده ته عبراني زده کړه د یهودو ژبه یې زده کړه هغې خط رالیږي هغې ته زه خط لیږم ما له د هغې ژبه نه راځي نو د دې وجې نه یې زده کړه نو زید یې زده کړله او څوک یې میاشت وه څوک یې 18 ورځې څوک یې 15 ورځې الله ته احسان وکړو نو دا یو بله خبره ذهن کې ایښودل غواړي چې زید بن ثابت ته ابن کثیر په نهي البدایه والنهایه کې چې هغه له حبشي ورته هغه له رومي ورتله هغه له عبري ورتله 15 شپږ ژبې ورتله نو دا هم یو مسله وه زموږ په دې وطن کې چې یاره انګریزي ویل جرم دی اوس خو څوک نه وایي خو پخوا کېدی شي انګریزي ویل جرم هره خبره دا نیت ده که انګریزي دپاره وایې چې زه انګریز شم او د انګریزانو وفادار شم نو انګریزي ویل حرام دي زده کول یې حرام دي منډې پکې حرام دي د تبلیغ طریقه راته راشي نو زه هم چې دا فرض عین نه فرض اصل کې انما الاعمال بالنیات د هر عمل اعتبار فنیت بالخوف فنیت بالتراحم اصل یو بله خبره زموږ صدر محترم یا وزیر اعظم یا بل څه غلطه خبره کوي اول پاکستان دی وروستو هر څه دا ډېره غلطه خبره ده پاکستان څه ته وایي پاکستان خو دې ځمکې ته وایي نو پاکستان دا ځمکه جوړه شوې څنګه ده دا خلک پاکستان جوړه شوې اول اسلام قرآن وایي اسلام دی فطرة الله التي فطر الناس عليها دا تخریص اکثر ډېر کوم سوات کې برجو اجتماع زموږ قاضي حسین احمد صاحب پکې و هلته مې دا تقریر کړی بل ځای کوم كل مولود یولد علی فطرة الاسلام هر سړی چې پیدا کېږي مسلمان دی دا زموږ دا سبق هېروي پاکستان ولې جوړ شو اسلام دې خطې ته خو چا پاکستان نه ویلي دا هغه دین راغی او د دغه دین راغی موږ راغونډ کړو اسلام که اسلام سره نه وی نو موږ به دا غونډېدو ولې او اسلام څه ته ویلی شي اسلام بنیادي مسله په کتابونو کې هم دا چې کلمه څه نورې خبرې خو د آخري چې په کتابونو کې وایي خو چې څوک کلمه ووایي که نه امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله واذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم واموالهم مال بد شو ځان بد شو الا بحق الاسلام وحسابه على الله دا ډېره ناکاره خبره ده او دا ډېره ګمراهۍ خبره ده چې اول مونږ پاکستانیان اول مونږ مسلمانان پاکستان خو ځکه جوړ شو چې مونږ کلمه د توحید کلمه د شهادت هم ویله هم دا خبرې کوي او دا که تحقیق یې وکړي نو دا ګورې ډېره ناکاره اول مو مسلمانان یو د هغې نه پس بیا مونږ هر څه چې یو دا چې ګول پاکستان څه مطلب پاکستان خو دغه تاسو ووایئ اسلام څه ته ویلی شي چې جهاد پکې نه وي پرده پکې نه وي نه یې تعبیر ولو خو دا تحریک ګورئ اوس نه دی شو مونږ له انګریزان یو پیغمبر پیدا کړ میرزا غلام محمد وی په دې به دا جهاد ختم دا ان الله اشترى
من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلوا في سبيل الله. دي بجنگيږي دائما ارکا وی جهاد بالسيف حرام. زه حکم یم ما فیصله بل برا پیدا کی بل برا پیدا کی بل برا پیدا کی او موږ برا شي الکه د آیاتونو د قران د جهاد د درکول غواړي دا د ستر پردي او د حیا د هم درکول غواړي نو هغه پس پاتې شي. اسلام ختم شو. نبی سم بار بار وایي چې زمونږ جنت کوم ځای کې دی؟ تحت ظلال السيوف تحت بارقة السيوف. توره چې پړقېږي هلته جنت نیزې چې کوم ځای سورې کوي نو هلته جنت. او یو صحابي په دې وخت کې چې شهید کېږي او څه کامیابي ظاهر کېږي او نیزې په دې کې منډېره کېږي فزت ورب الکعبه. کامیاب یم کامیاب شو زما دي په رب د کعبې قسم. مونږ ته خو د جهاد سبق دا مونږ چې څه ترقي کړې ده د په 150 کالونو زمانه خیال لري چې 100 کاله شوي د ابوبکر صدیق 2 کاله او 10 کاله د عمر فاروق او 12 کاله د عثمان بن عفان. بس د جهاد زمانه د علي بن ابي طالب زمانه کې د خپل کو جنگونه او خبر پیدا شو کې رکاوټ پیدا شو. ورسره ترقي شوې ده. خدا مونږ چې شام ګټلې دی ایران هم ګټلې دی او مونږه کابل د عبدالرحمن بن سمور راغلی دی دا مو په جهاد ګټلې او جهاد یوازې دغې ته نه وایي دا هم جهاد دی. قرآن زده کول دین زده کول دین باندې عمل کول د دین تبلیغ کول او په دې لاره کې مشقت برداشت کول. دا ټول ابن قیم وایي رحمه الله چې دا څلور په شا کې وي په اسمانونو کې وایي یسمى عظیما فی ملکوت السماوات. اسمانونو کې आवाज کیږي غټ سړی غټ سړی او امام ستوي هغه وایي چې شبهه او شکوک پیدا کیږي د انګریزانو طرف نه د هندوانو طرف نه د بل طرف نه. دا د روټۍ لالچ دا د هدې لالچ دا د وزارت لالچ د دې برداشت کولی شي نه جوړ بشي څه وجعلنا منهم أئمة لما د قوم موسی کې امامان کله پیدا شول چې هغې خواهشات وکانوا بآیاتنا یوقنون او زموږ په آیاتونو باندې یقین څه ته ویلی شي شکونه شبهات لرې کړه او دلایل داسې خلک پکار دي وطن کې د کفارو د مشرکانو یا اوس باید پیدا بل سړي به راشي کله به بل شکل وي اصل شی ګورې جهاد زموږ سبا زیات دستوری ده نه دا زموږ دستر هم کله کله وایي نو واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. روح المعانی دي کې چې په بدر کې مې تاسو غالب کړئ په طور د خرق عادت باندې په طور د خرق عادت بلا اسباب وګورئ 2 آسونه دي او هغې سره 200 دي آسه سره 2 دي ستا شمېر دومره دی 315 بی 14 بی 13 بی او د هغه شمېر 1000 تا سره تقریبا اویا اوښان دي هغه سره بې شمېر اوښان دي تا سره غذایي سامان نشته دي او د هغه سره بالا سامان نو دا ته څنګه کامیاب شو؟ دا ما ته کامیاب کړې په طریقې د خرق عادت باندې. نو آینده به داسې بې خونده نه جوړېږي. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تیار کړئ د هغې د مقابلې دپاره طاقت. او بیا پیغمبر خدا صلی فرمایي الا ان القوه او الرمي وشتل دي په هغه وخت کې د غشو روح الماني والا وایي غشي پرېږده اوس توپ یې ګوره نو چې زمانه بدلېږي دارنګې زمانه کې وایه نن پکې پلان کې میزایل دی نن پکې پلان کې دی دا کوشش کوه دا نه چې ته په دنیوي علومو کې داسې دا اسلام نه وایي چې ته به چې کوم دی بس دقه وایي اکثر داسې تقاریر کېږي او زما دا خیالات بدل غوندي تاسو په خپله پوهېږئ اسلام څه شي ته ویلی شي یو پوره نظام مونږ اسلام کله په قبر کې دننه کوو وی دې قبرونو کې دی او کله په جومات کې په دعاګانو کې دننه کوو کله په یو بله مسله کې نو زه اکثر چې سبق وایم نو دا د ترجمې کې نه ځم د ځان نه به شیخ نه جوړې شیخ نه
زه بیا شیخان تقسیم دا د پلانکي شیخ دا د پلانکي شیخ دا پلانکی شیخ دغه بولي شیخ به دا نه جوړوئ د دین یو پوره نظام به دې پوه صحابه کرامو خرڅول کړي دي غستلي کړي جنګونه یې کړي دي اسونه یې ساتلي دي نیزې یې چلولي دي تورې یې چلولي دي نه ته خو د صحابو په کرامو وایه هلکه صحابو کرام په قدرت منې نه څنګه عادت و چې په جومات کې به دعاګانې کوو نه دا ټولې به کوې خرڅول به کوې اخیستل به کوې پیسې به هم ورکوې نو دا هم یو مسله یاد لره چې نن سبا فتن خو ډېر دي خو د ټولو فتنو جواب قرآن دی الا انها ستكون فتن صحابه وایي په مد مخرج په کومه لار به تلو جواب کوئ قرآن په دې کې تېر شوی تاریخ دی په دې کې آینده ستاسو خبرې دي فیصلې دي او څوک چې فیصلې کوي نو عدل کوي څوک چې خلاف کوي من ترکه من جبار فسبوک کم ظالم چې قرآن پرېښودو او د قرآن آیین یې پرېښودو د قرآن احکام پرېښودو اوس دا د دې تحریک کې ښه راپورته شو چې موږ د حدود باندې ځان لرې کول غواړو دا خبرې دا اسلام یو سړی پیغمبر ته سپکې سپورې وایي خیر دی ازادي ده د الله په باره کې به خبرې کوي او دی به ازادي ده دا خو اسلامي نظام نه دی ګورې که دا ستاسو ذهن کې ناستي اسلامي نظام دی ته وایي چې اسلام څه وایي مولانا مودي یو خبره کړې او زموږ په ذهن کې هم دا راتله کیدای شي د ډېر خلکو په ذهن کې نشي مسلمان ځان نشي او اسلام ځان نشي انا مسلمان نه یم زما پلار مسلمان اسلام څه ته وایي چې تا د اسلام کومه عقیده ښایي کوم عمل درته ښایي کوم معاملات درته ښایي کوم اخلاقیات درته ښایي د هغې تابع شه د هغې څه تابع دی معاملات مې ورسره کړي وي نه سفري ملګری دی دا ته ورته سخت عمل او د اخلاق او د معاملاتو ټولو برابر شوی نه دی اسلامي نظام نشته دنیا کې سیاست مونږ وایو عمر ښودلی دی عمر د دې قرآن زده کړه دا چې اوس وایي په یورپ کې خلکو لا چې یو سړي تنخوا نه وي که نه نوکري نه وي نه هغه ته د خوراک او څښلو انتظام کېدی شي دا د عمر مسله عمر راځي او په یو کور باندې ماشوم جاړي ماشوم نو وردن نه شي د دې ماشوم مور نشته وي ولې نشته دا ولې جاړي سینه یې نه خوري سینه نشته سینه ورته مور نه ورکوي هغه نه ته یې مور نه ورکړو یو ساعت تېر شو بیا په ژړا شو بیا ورغی وی ولې وی خو سینه غواړي که نو ورکړه که نه نو په درېیم ځل باندې بیا ته مور که ته څه بل څه وی ته څه خبرې هسې به امیر المؤمنین دی امیر المؤمنین فیصله کړې ده چې کوم ماشوم سینه خوري نو د مور سینه خوري هغه ته د بهر خوراک حاجت نشته هله وظیفه نشته هغه ماشوم ته به وظیفه ورکوو چې هغه د مور سینه خوري عمر وایي ارمان دی عمره ډېر ماشومان دي چې راولي ډېر ماشومان د نن نفس چې کوم ماشوم پیدا شي که نه هغه له به وظیفه هم خوري یو ځل په ایران کې روان دی یو عیسایي یهودي بوډا شوی دی سوال کوي تپوس ته وکړو د غیر مسلمان دی سوال کوي او ورته یې دې خوا راځه دا خو ناشنا خبر ده چې ځوان یې او ستا د هغې آمدنې نه مونږ ټیکس سره څه جزیه م اخیستله او تا نه مونږ پیسې اخیستې اوس چې ته خوار او غریب شوې نو تا به مونږ ته به سوالونه کوې راځه ستا به وظیفه وي غیر مسلمان دی ډوډۍ ورکړې ده وی که د پورات د ورې په غاړه باندې خر مړ شي ګټه مړه شي سپی مړ شي د تندې نه عمر رسول دا خو د اسلام دا فلاحي مملکتونه خو زموږ نه هغې سبق زده کړو او موږ خپل سبق هېر کړو په هغې کې کمی هم شته دی ګوره ډېرې زیاتې کمی شته دی اول ایمان نشته دی دویم پکې حیا نشته دی دریم پکې غیرت نشته دی خوبۍ پکې هم دي خو زموږ نه یې چې کوم شی زده کړی دی نو هغې خپل کړو او زموږ حکمران ځان له کور جوړوي هلته د هر سړي کور ستا کور او زما کور برابر دی ستا کور دنګ نه دی او زما کور ټیټ نه دی او زه وزیر اعظم یم او ته غیر یو شان کورونه دي نو دا فلاحي مملکتونه ورته وایي د خلکو د خوشحالتیا نو ډېرې کمې خو پکې شته خو ډېر خوبۍ هم پکې شته دی نو الله دې وکړي چې موږ دا خوبونه واقف شو موږ امریکې ته لاړ شو د هغې خوبۍ پاتې شي د هغې کمزورۍ راړو وړي ګډا چې زه موږ دا چلو
کار بې حیایي وکړو مونږ کار وشو مونږ خپل سبق دغه شان نو زه په دې وخت کې نور څه نشم ویلی تاسو ته ځکه چې خبرې به بیا هم کېږي بیا به هم کېږي خو زه د خپل دوست په سلسله کې د مبارکباد راغلی یم د هغه د روټۍ په دعوت راغلی یم تاسو دا وینا کوم چې خپل کشران هغې ته هم داسې لارې وښیئ سبقونه زده کوئ علمونه زده کوئ ترقی کوئ او دا د مبارکباد سبق هغه ته هم ورکوم او نورو کشرانو ته هم چې الله دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د ټولو ژبو د ټولو منډو تړو دپاره کاروبار دا اوس وایي د 15 د شعبان د شپې د بارات د دې په حیثیت کې څه دي اکثر احادیث په دې سلسله کې کمزور دي یاد کړه که څوک یې عمل کوي د زموږ علما لیکل کوي چې په کمزورو حدیثونو باندې هم عمل کیدی شي خو داسې لازمه نه وي چې د شپې لمونځ کول دي او د ورځې او بعضې پکې داسې لمونځونه وو چې داسې لمونځ به کوو داسې لمونځ به کوو دا ټول بې خونده خبرې دي هېڅ ثبوت نشته لمونځ کوه چې څومره کولی شي د روژې مسله هم پکې شته دی خو صحیح حدیث کمزور دی دا یو حدیث دی مشکات کې هم نقل دی غالبا د ترمذي دی مولانا بنوري دغه مولانا محمد شفیع په معارف القرآن کې هم نقل کړی دی سند یې کمزور دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل مقبرې ته بقیع الغرقد ته نسبه ورته جنت البقیع مو وایي عایشه به یې راپورته شوې ده او چې ګوري خو نشته دی نو خیال یې را دا به یې مقبرې ته چې لاړ شي څو مقبرې ته دعاګانې کولې اوږدې اوږدې دعاګانې وکړې او چې راغی نو پیغمبر خدا هغې سره خبرې ستاسو خیال زه بل خوا لاړم په دې شپه باندې الله دا کوي دا کوي دا کوي دومره ګناهونه معاف کوي لکه د بلوکل ګډې او چیری چې څومره ویښته لري د دومره ګناهونه سیوا خو دا هم حدیث سند کمزور دی خو عمل پرې کوه خو داسې نه که چا نه کول نو څه خاص او دا اوس چې کومې ډزې کېږي که د دې سند ګورئ د ډزو سند شته مولانا قطب الدین صاحب لیکي د دې مشکات په شرحه کې لیکل کوي چې دا موږ دا ډېرې رڼاګانې په جوماتونو کې دا موږ د مجوسو مې زده کړي دا د برامکو نه موږ زده کړي العرسان کې شاطبي هم دا لیکي موږ خو په تاریخ کې د برامکه خلک تېر شوی دی او د علماو دوستان تېر شوي نو هغې پکې دا لیکي پټ شی چې داسې شپې به راغلې نو هغې به وویلې چې هلکه اور ولګوئ جومات کې رڼاګانې ډېرې کوي او د هغې مقصد پکې دا و چې خلک د اور ته سجده کوي موږ په دې خوشحالېږو دا ډزې کول او دا فضول خرچیانې کول او جوماتونو کې ډېرې رڼاګانې کول دا ټول د شریعت خلاف دی دیوبندیان وایي دا چې کوم میلاد شریف ته بله مسله پکې لاړه ده موږ په اسلام کې ځان له څه شی رخ کړي نو هغه د ځان نه مسلې به نه راوباسئ بس لنډه خبره دا ده چې د جنت لار دې دو ټکو کې دننه شوې ده فمن کان یرجو لقاء ربه څوک چې الله سره به ملاقات شي ما ته به په خیر راشي پیغمبر خدا یو مقبرې تللی دی دننه دعا یا الله فالحسن او چې ورته کېږي نو ورته وایي چې یا ایها المطمئنه چې په دین کلک ولاړ وي ارجع الی ربک الله ته واپس شه راضیة ته به خوشحالې مرضیة ته به خوشحاله شي فادخلي فی عبادي وادخلي جنتي بندګانو کې مې شمېر او جنت ته ځه د عمر بن عبدالعزیز په شان دی چې هغه ته رجاء ابن حیوه وینا کوي ناست دی ورسره ورته وایي رجاء مېلمانه راغله بهر ته وځي چې ووتل رجا ما بادشاهان درې سنبال کړي خپلوان یې ترې و د تره زامن خو موږ یې قبلې ته اړو هغه د قبلې ته شا کوي سترګې کولاو پاتې شي خولې کولاو نو زما د چې موږ را دننه کېدو نو دا یو لاس یې پر سترګو ښوده یو پر یې خوله ښوده او دا آیات په خوله دی یا ایها النفس المطمئنه ارجعي الى ربک راضیة مرضیة فادخلي فی عبادی وادخلي جنتی روح دې کوي او اسلامي حکومت کوه غټ سړی جوړ شه
خو د دې دین په لاره کې د پیغمبر خدا لار یو هر څه چې کې ان صلاتي و نسکي و محیا هر څه چې کې د چا لپاره دویم په هر معامله کې ګوره چې خادي کوي نو څنګه پیغمبر خادي کړی و غم کوي نو څنګه یې غم کړی و موږ دغه نه او چې کله کله د خادي وخت راشي دا زموږ عادات که د غم حالت راشي دا زموږ عادات دا د من لرې کول غواړي او دا به څوک کوي دا به بل څوک کوي ته به ورته ګورې نه دا به ته کوې دا چل به ته زده کوې چې دا دو شرطه دي ابن کثیر په دې سوره بقره کې هم دوه یې مقامات نقل کړي په دې ځای کې دا دوه شرطه دي چې څه کوي د الله دپاره او چې څه کوي د پیغمبر خدا په طریقه نو بس د جنت ټیکهدار هم کوي که دا در پکې نه وي نو قصه خرابه ده نو الله دې وکړي چې زموږ دا مدارس زموږ دا ذمواران موږ ته دا سبق راکړي او موږ ته د خدای توفیق راکړي او موږ له دې د مخالفینو په اعتراضاتو باندې د جواباتو موقع راکړي او الله دې موږ توفیق راکړي او دا څنګه ترقي پکار ده چې څومره ترقي کېدی شي د دین په لاره کې او دا نیت وساته چې هر څه زده کومه د دین لپاره نو انشاءالله ستا په هر کار کې ثواب دی په هر معامله کې ثواب دی واخر دعوانا دعا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم اهدنا وشاهدنا وغائبنا وفريدنا وفريدنا اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين صلی الله علیه وسلم د ټول نه اول خو زه شمس الحق صاحب ته مبارکباد ورکوم د کتاب او د مقالې په لیکلو باندې بیا ستاسو د دین سره محبت د هغه سره محبت د نور علماء سره محبت د دې ستاسو شکریا ادا کوم الله تاسو په دنیا آخرت کې خپل بدل الله پاک دې مولانا عبدالودود زموږ دوست دی مشر دی الله دې صحت نصیب کړي الله دې ټول شفا نصیب کړي الله دې مال شفا نصیب کړي الله دې زموږ پاکستان کې اسلامي نظام راولي الله دې دا صدر دې جنت طرف ته مایل کړي پیغمبر خدا طرف ته مایل کړي زموږ وزیر اعظم دې الله طرف هغه طرف مایل کړي الله دې امریکای او د هغې د حواریینو